دا تاسو ته د جي دا کمې جنډې ښکاري په دې کې یو دوه قومونه دي پښتانه ورته وایي د هغوی حوصلې د غرونو په شان دي د هغوی اواز پیرنګان دي په خپل کورونو کې هم یریږي خو کاش چې دا دواړه پښتانه یو ځای وی نن دې پښتنو په خپل منځ کې لاسونه اچولي په خپلو ویښتو او ګریوانونو کې لاسونه اچولي دي په کار خدا وی چې بل ته ولاړ وی یو موټی شوی وی اوږه په اوږه ولاړ وی خو نه جي نن د یو بل په ګریوانونو کې لاس اچولی نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کو چېرې تاسو خپل منځ کې جګړې اتړې شروع کوئ نو د وحي د برکاتو نه محرومه شئ او نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کله چې د یو قوم د ذلت فیصله الله جل شانه وکړي چې دی راهار دی دی ترقۍ له نه ورکوي نو یې په خپل منځ کې اختلافات شروع کړي خپل منځ کې جګړې شروع کړي یو وایي ته نه ښه بل وایي ته نه ښه یو بل ته د زنانو فی غورونه ورکوي یو بل ته د زنانو کنځلې کوي وایي کو چېرې دا خبرې شروع شوې نو تاسو پوه شئ دا خلک مخکې نشي تللی او نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي دین اسلام یو څیز هم نشي ختمولی خو د اختلافاتو او دا جګړې داسې دا دین اسلام ختموي څنګه چې یوه تیزه چاړۍ او هغه ویښته ختموي او ویښته ورله مخې ته سروکاوټه نه راځي دقه شان دا جګړې او دا کنځلې دا اختلافات ختموي دا دین اسلام مکمل د یخه ختموي زه به ووایم جي کو زمونږ په جګړو باندې مسلې هواریږي په سعودي کې مسافرو یو بل ګریوانونو ته لاس واچول خو په دې زمونږ مسله هواریږي په میډیا باندې مونږ راشو او یو بل ته غلطې پلطې وایو او د یو جنډرالو سپېږمې پې پاکو او د بل جنډرالو سپېږمې پې پاکو خو په دې زما او ستا مسله سمیږي نو راځئ چې بیا صحیح د شروع کړو او که نه سمیږي پې نور بګړاو پیدا کیږي نو مهرباني وکړي چې امن راولي زه هغه کسانو له یو پیغام ورکوم کوم چې په دې میډیا باندې ناست دي او یو بټن و یو ویډیو سازه کې یو کړک شي مشهوره شي تاسو ته پته ده ستاسو د دې ویډیو د وجې نه څومره بېګړاو پیدا شوی دی څومره تور سرې ته تکلیف میلاو شوی کاش چې ما تاسو سره شیر کولی شوی ما تاسو ته ښودلی شوی نو تاسو به وی چې بلکل دا کمې ویډیوګانې مونږ کوو دا خو مونږ ډېر غلط کارونه کوو ډېرې تور سرې پکې په کورونو کېناستې ښه دا زما او ستا د دې ویډیوګانو د وجې نه د الله بندګانو ناست یو او ویډیو وکړو او څوک پوزه پاکوي او څوک لاندې د خپو نه راولي جنډې دې ته پکې څه ضرورت دی زه خو دغلته په خپل کور په خپله دیره کې دننه ناست یم دواړو ته ویم زه ناست یم او دا ویډیو زه شیر کوم دې څومره بېګړاو پیدا کېږي ته خبرې اسلام دې باره کې څه وایي تا د ګناه جرله ښخه کړه قسم دی کوم خانه کعبه مبارکه کې دننه ناستې او که ته الله د الله نه تخلاص شوې تا د دوو مسلمانانو منځ کې توړ پیدا کو نبی علیه السلام راوتو او د شب قدر د شپې موږ ته یې ښودله چې کله ده د دوو کسانو جګړه و الله هغه وحي چوته کړه دا دومره نحوست دی جګړه او څوک چې دا ویډیوګانې کې یاد وساتئ ګورئ ویډیو خو دې وکړه په دغه قبر کې به پروت یقیني کو ته خلاص شي ستا د وجې نه څومره کنځل کېږي ستا د وجې نه څومره توړ پوړ کېږي ته به کې پوره پوره حصه ستا د وجې نه ته خو دغلته لږه جګړه مګړه وشي او لږه ویډیو شیر کړي څومره توړ ستا د وجې نه کاش چې ما تاسو ته ښودلې ما سره خو ډېرې رابطې کېږي جي مهرباني وکړئ چې د امن پیغام وکړئ د الله بندګانو آخرت هم تباه و برباد شو او دنیا هم زما او ستا تباه و برباد ده د امن پیغامونه په دې میډیا باندې کوئ مال الله توفیق راکړه د امن خبره وکړه جوړ راوله توړ خو ډېر دی نفرتونه خو ډېر دي نفرتونو دپاره خو محنت نه دی پکار جي نفرتونه خو هر ځای ته رسېدلي دي محبت عام کوي جي محبت او زه تاسو ته یو بله خبره کوم جي آیا په دې دوه ملکونو کې نور قومونه نشته هغوی خاموش ناست دي جي خو غر په غر لپډه غره ورغلی دی جي دا دوه قومونه پکې صرف یو بل ته مخامخ راغلي وایي دا نور قومونه نشته دا څومره خاموش ناست دي نو غرض مې دا دی چې په دې مسلې نه واریږي دا نورې هم زما او ستا مسلې سوا کوي او کوم چې میډیا والا دي مهرباني وکړئ کو په سعودي کې دي کو په هر ځای کې دي جي د توړ پیغامات مه خوروئ جي یو برید ته وایي برید یې غټ غټ پرېښي دي بل برید ته وایي غټ غټ پرېښي د الله بنده په دین اسلام باندې غیرت وکړه مړه دین اسلام سره زموږ خلک څه کوي نن سبا ما ته په قومونو باندې خبرې اترې کو برید ته وې مخامخ کینې برید ته وې ویډیوګانې کې په دین اسلام باندې غیرت وکړه
خپل منځ کې غیرتونه مه کوئ نفرتونه خوروئ قسم دی دا ډېر بدترین عمل دی مهرباني وکړئ چې خپل منځ کې مینه محبت خور کړئ جي راشئ خپل منځ ته ودرېږو په دې باندې خبرې نه حل کېږي جي زه ستا ګریوان ته لاس در واچوم ته زما ګریوان ته دین اسلام به مکمل ختم شي